وسنن الطهارة غسل اليدين. وړاندې چې فرایض ذکر هدايت کې ډېرې خبرې دا چې دي هغه استادانو نه کوي تطبیق کوي. هغه داسې کستا کو خیال دی کې د څلور امامانو ذکر راځي او د هر امام خپل مناقب دي، خپل اصول دي، ضوابط دي، فضایل دي، خصایص دي، هغه موږ نه بیان او پکار دی چې هغه بیان شي. امام ابو حنیفه فضایل او خصایص چې هغه څه خواص دي. امام مالک او امام شافعي او احمد بن حنبل شي، امام محمد، امام زوفر، ابو بکر خصاب، دانور فخر الاسلام، شمس الائمه سرخسی، حلوالي، دا ټول بس مونږ باندې تاریخ دي. وجه دا چې هغه یو مناقب او فضایل او خواص سره بیانې ورځ دي. بیا یو مسله فقها په یو ترتیب باندې ذکر کوي، هغه نه خاص تعبیرات اطلاقات هم کوي. لکه فقها تقسیم کوي چې فرایض یو داسې ورته یو اتفاقی دي یو اختلافي. د دې عنوان لاندې بیا اتفاقی ذکر کې څلور دي او غیر اتفاقی اختلافي اته دي، مثلا موالات او ترتیب او تسویه او خلاف. د هغه اختلافي فرایض او تعبیر په صورت ده. صحیح وږي څوک تعبیر دا کوي چې فرایض وته او څوک تعبیر دا کوي چې یو فرایض دی او بل سنت دی او یو آداب، او څوک راولېږي سنت او آداب سره یو ځای کتاب نور رضا کې ویلي څوک وایي سنت یو باندې پنځوس، دا یو باندې پنځوس ولې کوي، څوک وایي شلي، څوک وایي اتلس دي. دا وجه دی چې دې آداب مستحبات له سنتو سره یو او هغوی تمیز د سنتو د مستحباتو نو د عدم تمیز د وجه نه سنت یو پنځوس سره. احناف دوی تمیز کوي، دوی فرق کوي فرائض و سنت و مستحباتو کې یا ورفقها تعبیر کوي په آداب الوضو سره مستحبات او د هر یو خپل تعریف کوي او خپل معنی. دا وجه چې احناف وي په داسې کې ټول سنت اتلس 18 سنتو قائل دي او دې نه علاوه مالکیان هزاره هغه سنن الوضو اتوي ټول او داسې کې اتلس. شوافی حضرات سنت ډیر شوي او حنابله وی سنت شل. دا دومره لوی فرق دا وی چې څوک د آداب او د سننو من کې تمیز کوي او څوک یې نه کوي. څوک وایي یو باندې پنځوس سنت، دا کثرت او قلت بنا د په تمیز او عدم تمیز. تمیز معنی جدا کول د سنتو له آدابو نه، عدم تمیز دا معنی نه جدا کول د سنتو له آدابو نه. اوس تا خوښه ده چې دا جدا کول یې ښه دي او که نه جدا کول یې ښه دي. او تمیز څوک کوي؟ احناف. هغې آداب ځان له ذکر کوي دا به ستاسو خیر. نور الانوار کې ویلي او دلته به حسامي کې بحث سنت کې درته راشي. سنت څه ته وایي؟ یو سنت ده، یو اثر ده، یو خبر ده، یو حدیث ده، د هغې منځ کې خپل فرقونه. سنت په لغت کې مطلقې طریقې ته وایي. مطلقې طریقه لا من سن سنة حسنة
من سن سنتن سیئتن چاچی بنیاد کی خود دیو کلی طریقے مسجد مدرسه یتیم خانه اسپتال مسافر خانه او چا بنیاد کی خود دیو خرابی طریقے سنت معنا طریقه او په اصطلاح د سنت څه ته وایي الطریقه المسلوکه فی الدین الطریقه المسلوکه فی الدین دا یو طریقه ده چې چلولې شوي په دین کې اصول والا څه وایي دا سالک د دې طریقې نبی وی که صحابي ذکر د نبی پاک قول او عمل تم سنت وي او د صحابي قول او عمل تم سنت وي سواء سلكها النبي او الصحابي برابر خبره ده چې د لارې تلون کې نبی او که صحابي وي دا سنت دي شي والطريقه المسلوكه في الدين من غير لزوم پکې نه معنا در التي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم دا طریقه ده چې نبی پاک په دې مواظبت کړی مواظبت وتركها احيانا بغير عذر او کړه دا پریخي بلا عذر کړه بلا عذر والطريقه المسلوكه في الدين من غير لزوم على سبيل المواظبه دا تعریف د سنت مؤکد یا سنت منځه کې څومره د تقسیم سنت هدا سنت زوائد او هدا څنګه تاسو مؤکد سنت وایي التي واظب عليه النبي وتركها احيانا بلا عذر نبی ور باندې مواظبت کړی او بلا عذر کله پریخي بلا عذر دې ته سنت ویل کېږي حکم یې سره علماوي او حکمها الثواب على فعلها والعقاب على تركها یره حکم دې د سنت ذات کچا وکړو ثواب ورته ملي او کچا ونه کړو عقاب لازم پرشي ملامت به ملامت د قیامت ورځ باندې نبی پاک ته ملامت اتی په مقابل کې چې احناف تمیز کړي په مابین د سنت او آداب او مستحب کې د آداب او تعریف ده ما لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم چې په دې مواظبت لري کړي نبی عليه السلام ټول عمر کې نبی پاک یو ځل کړي دی ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة او مرتين وتركه مرة أخرى فطول عمر کې یو یا دوه ځله کړیو یو ځله کړی یو تعریف ده معلوم یواظب علیه النبی چې مواظبت ور باندې نبی علیہ السلام نه کړی او حکم دې مستحب او دې مندوب سره ده الثواب على فعلها یره چې او کولو ثواب ستوي وعدم اللوم والثواب على تركها یره کتابو پرې خود نه لوم ستا او نه عقاب او نه عتاب هیڅ کاولی ثواب او پرې خود لري عتاب نشي پدې کې چې دا سنت چې ذکر کیږي نو زمون د احناف او سنت او مستحب سره جدا کړه سنت طریقه مسلوکه کې دین چې نبی علیہ السلام باندې مواظبت من غیر لزومین کړي کاولی ثواب نه کول عتاب او بلا عذر پریخي یو ځل او مستحب چې یو ځل یې کړی مواظبت یې ور باندې نه کړي لزوم یې نه کړي کاولی ثواب نه کول عدم عتاب ملامتیا او عتاب او شی او بیا مې درته چې 18 سنت احناف ذکر کوي په ورسره
یو پاره کې دا د غسل الیدین الی الرسغین چې کله سره یو دسته کینی نو پیله به لاسونه تر مړوندونو پورې 3 ځلې وي. دې کې د علماو اختلاف دا لاسونه که د خوب راپاسې وینځي به او که نه ویښ ناسته او دسته کینی بیا به وي. درې امامان یو طرف دی، امام مالک، امام ابو حنیفه، امام شافعی رحمهم الله. د دریوانو مسلک دا ده که د خوب راپاسي که ویښ ناست او دسته کیني نو لاسونه به ابتدا 3 وارې تر مړونده پورې وي او وینځل د دې سنت. په دواړو حالو کې که مستيقظ من النوم او که عادل. احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرق او که د خوب را بیدار د وینځل د لاسونو تر مړوندونو واجب او که ویښ ناست وي او دسته پاچي اوبه دې باندې ورته راخلي چاټۍ نه نو بیا 3 ځلې وینځل سنت او ظاهره د دې سنتو مرتبه دي واجبونه کتل ځکه واجب عملا په شان د فرض تبه دی واجب سره داسې معامله کوي لکه د فرض. نو درې امامان وایي په دواړو حالتونو کې سنت او یو امام وایي چې په یو حالت کې سنت او په بل حالت کې څه دي. کم حالت کې واجب چې د خوب را بیدار شي. علت د منصوصي ذکر فإنه لا يدري. دا مسلمان ته پته نه ده لګېدلې چې زه د شپې وده موسم سوی اوړی بدن ټول خوله او په الجمله په بدن کې بین الفخذین دا یو حصه وه. څه پته لګي که د شپې زما لاس دې ځای کې وي، د شپې مې دا خپل لاس په خپل دوبور باندې ایښی اوبول باندې ایښی هغه ځای ګنده ده په هغه مخرج باندې ښودی شوی نو دې سره به نجاست لګېدلی نو دا بیا وینځل واجب او چې ویښي نو هر چا ته پته وي دا کوم ځای کېږي. په ویښه سړی مقاعد باندې ده سړی ټول طالبان چې په لاره باندې ځي نو همدغه یو ځای باندې داسې پخوا به یو کس ایښی او ټوله ورځ خوجات طالب ګورم دا مخکې بلا ځای به چرۍ را چرۍ داسې سړی دا خو په ویښه هم خلک دا کار کوي. د احمد صاحب نظر خو ډېر ښایسته ده چې چا دا مخکې ځای او شاته لاس ورو بیا وینځل واجب دي. ځکه اوس خو په ژمي کې هم د سړي د خولې روانې دا ګرمې مسالې او ګرم خوراکونه دي بدن کې حرارت ډېر خو دا 3 واره امامان وي چې دا سنت دي. علت چې ټولو امامانو په نسبت باندې څه ده هغه یو ادا چې ید علیه تطهیر ده دې باندې به څه ځان پاکوي. نو چې آله د تطهیر پاک کړي نو طهارت به څنګه راځي. ته نه وایي چې اوبه مطهرې دي نو طهارت برابري که دا اوبه په خپله پاکې نه وي یو انسان به دې وړې لوی دولتي نه څنګه پاکوي یوه جامه او بدن به د نجاست نه څنګه پاکې شي دا اوبه په خپله باندې پاکوي. چې آله د تطهیر پاک کړي نو طهارت به څنګه راځي. یا لکه تطهیر فرع د طهارت تطهیر به هغې راځي چې یو شی پاک وي نو لاس پاکي مخکې وینځل پاکوي به خپې ورباندې وینځه پاکوي مسک او پاکوي به نو چې لاس ناپاکه بیا پاکوالی او فقها یو قاعده ذکر کوي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. کوم شی ورته چې اتمام دی واجب نه راځي بغیر د تفصیل عالی وسیله ذریعه ده هغه واجب. د طهارت اکمال او اتمام عالی راځي چې لاس پای نو اول به 3 وایي او بیا وایي چې لاس به مړونده پورې ویځي. یو سړی خو په دې لپاره چې دا لاس پاک شي او یو سړی چې چاټۍ باقي ته د مکې تر مړونده پورې نه تر ایلې ته نه تر څنګه بس اجام لوخې په ډوره وځي څومره مقدار باندې چې کفایت راځي کفایت راځي تر مړونده مسله باندې ورسېږي. نو اول دې پاکول وجوب چې طهارت د پټ راځي په لاس د لاس پاکول واجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. دی واجب او اتمام کې طهارت نه راځي الا به نیت مگر په لاس
په تبهیر الید واجبون د لاس پاتول وایي واجب معنا ضروري شول او په سنت کې هم یو مرتبه د ضرورت شته. ویم صورت دار چې موږ اجمالاً ذکر کوو چې باندې یو خبره بیان کړه چې بسم الله وایي په ابتدا دی دا کې کته کله تعجیل ورکوي چې دا پر اختلافي دام کې ځینې فقها دا په فرایض اختلافي یو کړل ځکه ځینې علماء کرام دي چې هغه بسم الله فرض وایي فرض په ابتدا دی ونه چې ولې نبی پاک لا وضوء لمن لم يسمي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله مختلف روایات راځي یا هغه او دا تر شوې ده لام نفي لصحت لام نفي لجواز په او هغه وایي چې ګوره چې په خیر کې بسم الله نه مودس کېږي حدیث د نبی عليه الصلاه والسلام ده چې بسم الله ویلا وغارت ظاهري او باطني دواړه ورته حاصل او کچا بسم الله ونه ویلا بیا طهارت ظاهري ورته حاصل شو ولی دا متوهر چې د استعمال کړي دا وګړي او وګړو په نفسي پاتې حق طهارت راغلی کله معلومیږي چې دا الله وضو کې کوم لا راغله دا نه په جواز نه په صحت لپاره نه بلکې نه په کمال لپاره هغه تعبیر په کې چې کوم تعبیر من په دې حدیث مصطفی کې جو عليه الصلاه والسلام لا صلاه لرجال المسجد الا في المسجد لا صلاه لرجال المسجد حضرت سے مبارک دا محراب کې لچا په کور کې د دې صورت دا چاہے ارزان اوري معذور نه دا روغ رمټ لیکن جب کله راځو کور کې مونږ کا استاسو څه خیال راغو اوس وګورئ ها ورسو نو ولي وصول د حدیث کې راځي لا صلاه لرجال المسجد الا في المسجد او تاسو چې ښه کور د جار المسجد نه وي د جمعه دا ونډه راځي هغه حدیث کې چې علما کوم تعبیر کوي ته مجبوري چې هغه تعبیر به دې حدیث او ته مجبوري چې هغه تعبیر به لا صلاه الا بفاتحه الكتاب کې کلا صلاه رجال المسجد الا بالمسجد کې لام نفي د جواز لپاره نه ویل چې بالکل مون شوی جائز شوی هغه بیا لا صلاه الا بفاتحه الكتاب کې وکوا او لا وضوء لمن لم يصلي به حالت مطلب په کمال دی پر اخر لا صلاه کامله لجار المسجد الا في المسجد یعنی کا ادا کامله څه وي ادا الصلاه بالجماعه مول چې کله فرض جبريل تشریف راو او بنزول منزول کې نبی پاک ته دوت وټه نه امامت معلومی چې دا امامت یو صفت مرغوبه ده په معمول به کې چاره سره او المون منفردن ادا ده ناقصه ده ولی صفت مرغوبه په کې نه صفت مرغوب په صلات کې جماعت ده کله چې موږ فرض او جبريل امامتي او په جمع نبی پاک ته موږ یاره کا یو سره په واسطه کې موږ کې خوشاله ادا نه کړل تسلیم دی عین ما وجب خپل مستحق په خپل وخت کې دا کړل لیکن کامل راکته راکته ولې دا څنګه چې دې صلات کې او صفت مرغوب او جاری د جماعت نه راغلی کې اوس که یو سره ځنه سره موږ کوي نو ادا د معمول به په خپل وخت کې خپل مستحق څه صفت مرغوب را یو په دې یو په وی ثواب ورته او کوم فائدہ دا له وکړه فراغ دې میراوي اجر نه محروم تو ثواب دې جماعت نه لیکن فراغ دې میراوي کړل مګ تاسو وایي چې دا دوه مقصدونه لپاره یو مقصد دا چې فراغ دې میراوي چې کله اقیم الصلاه تراله او تعقل بالغ په وخت داخل شو تاستا غار تا ذمہ مصروف پر په حق دې شریعه ته مجبوري چې و په دې شریعه حق ورکه او فراغ د جمی راځي په یو د امور ثلاثه وګړه امر اول ادا ده امر ثانی قضا ده امر ثالث ابراء لکه پوره کې اوسوي دا باندې غاړه خرڅ کړ په 10 لک روپۍ نو څه په دریو صورتونو باندې خلاصي تاسو غاړه په 10 لک روپۍ مصروفه ته اجازه قبول نه کړ نفس وجوب بیع سره وجوب ادا پر راځي په هغه هغه پیسې راکا وستا په جیبه باندې پیسې ورکول څه شو یا بلاس پلاس ورکې آزاد شو یا میاش پر ورکې آزاد شو یا باندې ګاډي مالک دا کوي ابرأتو کا عن الثمن ضرورت پیسو نه بری کړی یو روپې درنه او
چې الله تعالی یقین الصلاه او تاخير بالغ وخت داخلي استاد چې مسؤل پر وکړه سبب دې دریو امور کې په یو امر باندې خلاصيږي. امر اول ادا کاذا دیونه تر استاد ادا د خلاصو مندا نه هغه واجب درته په ذمہ باندې یا قضا خلیفہ یاد راځي قضا راغله عبرت دا چې الله پاک کوئی چې ته دې مانځنه بری کړه اعلان شته بری کېدل نشته طبیعت قوی آخری کدا چې څو استا پروت اشاره په دې ځای باندې کې روز راځي کیږي بلکې موافق کیږي ګور چې دا مسله دار اوته چې لا صلاه لرجال المسجد الا في المسجد من مقصدونو لپاره کو یو فراغ الذمه ويم ترتب دي اجر او ثواب اوس که یو سره کور کې المنځ صحیح او جمعه د سره چې فقط وسرنا فراغ د جمعه راغی دا اخلاص شو پاتې شو دویمه معاملې چې ترتب د اجر او ثواب کامل عادل محروم پس وعده شو کړ نو دې معلومه کې لا صلاه د الله غره نه دي کمال الله صلاه الكامله لجار المسجد الا نو دلته موږ هم دا تعبیر کې لا وضوء الكامل لمن لم يسمي وضوء كامله چې هم مفتاح للصلاه وګرځي او هم باندې ترتب د اجر او ثواب راشي دا نه وی الا مگر په بسم الله چې بسم الله دی ویل نو پاوځه کې دوه خبرې راغلي یو دا او د مفتاح للصلاه وګرځي د ماضي کوټی شو دویم په یو داسه ته ثواب ملو ورنه او د عبادت غیر مقصود ولکه عبادت مقصود ده غیر یو سره دوه کو کنجوز درو یو د څو کې مونږ جوړی کې ثواب شته عبادت غیر مقصود ده دا وسیله د منظور بدی لپاره کو ورنه فصحيح اصل رسول الله دوه یو خدا یا تبرید الاعذار یا تنظیف الاعذار او یا اصلاح المرض وبدای کول بدن یخول بدن پاکول دی په دې ثواب په دې ملابي اسلام مستحل صلات عبادت غیر مقصود ده دا وسیله او ذریعہ دی مقصوده چې موږ پیدا کیږي یا په نیت ور سره وکړه نو دوه پیږي یو باندې احساس وکړي دوی په باندې ترتب دی اجر او ثواب نشي والا بسم الله وصلى الله عليه مفتاح په ثواب صحیح ده جی دا نه ګوره چې یو سره او داس کوي او دې ته عبادت مقصود وکی او سره ثواب باندې مفتاح باندې او که نیت ولکې بس تبرید به تنجیب به ثواب باندې دا کار دی موږ چې بسم الله ویلا فرض نه دي بلکې دا سنت دي که بسم الله ویلا اعضاء دوه قسمه دي ظاهري او باطني یره دا ټول په پات او کبیر ویلا ظاهري په پات شي مفتاح صلات دی باطني په ناپات کې ثواب ورکړي وایمه خبره ده چې موږ تاسو آیت الوضو ذکر کوو کړه دا مخکې چې دا کوم یو نصاب کول وضو کوي درې اعضاء مقوله دي کړي وتی سره پایا الوضو کې راځي یو غسل او بل او یو رجانه دا غسل د خاصو کړو ارسال الماء یو اندام د ودری خطری ودری تاسو کو بيول او مسح امرار اليد المبتلى على المحل کړو دا ډول لفظین خاصین وزعان معنیین خاصین کړو تاسو رښتیا وایي تاسو شاهد الانوار کې ویل چې کله حکم د خاصه وجوب العمل به قطعا ويقينا لا يحتمل البيان لكونه بينا بنفسه فإن عارضه الخبر عبير القياس فإن أمكن العمل بهما يعمل بهما وإلا يعمل بالكتاب ويترك ما يقدم تابعي كذا يرى خاص كتاب الله وجوب العمل به قطعا ويقينا حكم کله دې سره معارض یو حدیث راغی او په دوه باندې عمل ممکن و یعمل به ایمان اولاد الایمان او که ممکن نه و عمل بکیږي په کتاب الله او ما یقابل به اوس دغه دوه چې سورہ ذکر دی هغه کې ورته د بسم الله ذکر شته غسل سره د بسم الله ذکر شته مته سره شته او چې سره لګي چې غسل فرض او مته فرض په حکم د کتاب او دوه نقل خاصه دي احتمال دی بیان نه لري لیکونه بیان بنفسه اوس کتر اورې دا بسم الله په خبري واحد باندې فرض کی نو زیادت کی خبر واحد په کتاب الله راځي کوم نه او تاسو ټول کې نه دی ویلي چې زیادت کی خبر واحد په کتاب الله نه جائز ده ولی زیادت کی خبر په کتاب الله نه مگر نص دی کتاب الله په خبر واحد او نص دی کتاب الله په خبر واحد ناجائز ده ولی ناجائز ده ناصر یا اولاد یا برابرۍ خبر واحد کتاب الله نه اولاد نه برابر ما ننسخ من آیه او ننسها نأتي بخير او مثل ناسخ بیا اولاد یا دغه خبر واحد دی کتاب الله نه اولاد او نو ورته
ځکه هغه وجوب العمل به قطعا ویقینا مفید د قطعیت او دا مفید د ژوند ده. نو ته څنګه ته په دې خبر واحد باندې دا بسم الله فرض کړې او خدا چې فرضیت او دلیل قطعي وایي خبر له دلیل قطعي ده. ویم دا سیاست دی بسم الله خبر واحد راځي په کتاب الله سیاست نه مگر نص کوي ناسخ یا اولا یا برابر خبر واحد اولا ده. نو په لحاظه موږ تشدید دا چې وکړه چې غسل او مسح فرض په حکم د کتاب الله او پاتې شو د تسمیه سنت په حکم د خبر واحد او فرضیت وي نور دې درې له څورو ځان په هغه نو بیا راځي وسنن القرآن سنت دیولا سے رسول یہ مثل رسول دی قبل انسان ما مخکې داخله ورو دي دوه رسول هغه نه الوتی چاہتے بھی پارٹی بھی کار سے بھی آگے دے داخله اضافه وکي استيقاظ متوسي چراوي شي دا ورس کول کې منو مې د خوبه یعنی کدا غتی او کس نه مدرس ته شوکت موږي دا ورته په مستقرات دا وسه ساته او من ماذا إذا استيقظ المتوجه كان متوجه رفعت من نومه يقوم لقول الإسلام الذي فات فرمي إذا استيقظ أحدكم من منامه كالجرابيح يود تاسو لقوم فلا يغمسن يده نبض آخر خپل لاس پھر نای لوری کے حتی یغسلها چکوئی دی ثلاثا دریواری فإنه لا يدری ذکر دی مسلمان تا پتہ نشتا دی لپوئی کی اے لباست کم ذکر سپتی رکر یده لاسدا من جسدی فجنو روایتی بورتر بینا جسدی یا د خپل بدن په کومه حصہ کې د لاس شپې پرو ولې څه سړی راته یې د شپې راځي کله چې سترګې وګړي نو په خپل لاس خپل ذکر نه کله چې لاس سترګې وګړي د لاس خپل یې کې راغلي کله بین الفخذ زين نو څه پاتہ نه کړه خو دا یو وخت سماوي د دې تر ټول حواس مخلوش سړي ته پاتہ نه لګي ولأن دا دلیل عقلی ولی بدل سنا والمنجی دلیل نقلی ذکر واحد دیگه ہے کہ کمال دار چې نقلی دلیل پر اصل ده ولی ان نیت برادر چې دالات عارف التفسیر دا یو اعلی وسیله دلیل پاکولو ده وتصن البدايه بتنسيقها ان السنه الشروع والفاقولو دي اول دا فرق ذکر علی تجیزا ما لا يتم الواجب به الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به واجب چې او طهارت دا نه راشي مگر خلاصول باندې اول خلاصول ویزر سری دا ضروري وهذا الغسل او دغه ویزر سری الى الرسل تر مروان د پوری دی مروان د پوری لوقوع الكفايه لوجد واقع کېدلو د کفایت نه یعنی تومره لا به هغه پوری کافی په تنظیم په باب د صفایي کې یعنی تومره صفا کې دا کافی ده بس وتسميه الله تعالی او بسم الله ویل په ابتداء الوضوء پر شروع یو داسل کې لقول علیہ السلام ذکر نبی پاک فرمای لا وضوء لمن لم يسمي لا وضوء لمن لم يسمي ورجی لکه یو د زیارت چې بسم الله ونوي دا په تو ځکه دا وایي چې جمهور سوی یو دا والمراد به او مراد او مقصد په قول نبی پاک سره نفي الفضیلت نفي الفضیلت نفي الثواب نفي الاجر او نفي الكمال فضیلت اجر ثواب او لا وضوء لشت فضیلت اجر او ثواب پودا سے کہ لمن جاء نبی صلی اللہ بسم الله ولو لا وضوء الا وضوء الكامل لمن لم يسمي ولا صح او سيدنا جهنم مستحب بسم الله والمستحب ويسمى في الكتاب السنه اگر کا قدوری والا اور سنت ویلی لیکن بیا مستحب آداب جو ذکر کی زکات دا خبر واحد باندې ثابت ده او کومه دا واجب کولو زیادت پر شي واجب پر ځان لري پر په عمل کې او سنتیت یو په دې حدیث باندې ثابت نه بلکې استحباب ثابت ويسمي قبل الاستنجاء وبعده هو صحيح ويسمي قبل الاستنجاء او بسم الله بوي مخکې الاستنجاء وبعده او پس الاستنجاء هو صحيح دا صحیح خبره دا هو صحیح وایي چې علماء وایي چې الکا قبل الاستنجاء بوي صرف او صرف الاستنجاء نه جن علماء وایي بعده فقط ولك وی بعد کی بوي ځکه قبل الاستنجاء حالت الانتشار هغه کې سره پرتو وبا چې استنجاء کوي حالت الانتشار او بعد وی چې قبل وی بعد بل وی قبل ټیک د حالت الانتشار ده لیکن بعد الاستنجاء حالت النجاست ده دې تیار او دسمه وزیر علماء وی چې دا قبل الاستنجاء ټیک ده حالت القصب ده حالت النجاست نه ده
ځینې علما وایي چې صرف او صرف بعد الاستنجا په بسم الله وجهي ته نظر ته کېږي استنجا نه فارغ شي او قبل باندې ولې قبل حالت الکشف ده علما وایي لا قبله وبعده به دواړه وي قبله وبعده به دواړه وي ويمسح قبل الاستنجاء وبعده هو الشيء او بسم الله هو الاستنجاء مخيوم او ذكر چارندام تکي پر الاستنجاء او دا صحیح خبره ده دا هو الشيء اعتراض کو یا ځای کوله چې قبله هو فقط یا بعده هو فقط تو چې قبله هو بعده هو بعد کی حالت النجاست او تو چې بعده هو هغه قبل کې حالت الانتشاف ضرورت حالت الانتشاف حالت النجاست باندې پوښتنه کوي هو السواك او بل صورت لسنن بیا دا چې هغه استعمالول دي مسواک ورته دا چې واجب مسواک دا په احادیثو کې د دې فضیلت د دې اهتمام او د دې فواید چې څومره کثرت راغلي راستو په یو فضیلت دی دا آخري عمل د مصطفی چې د دنیا نه څخه هغه مسواک باندې دی وفات کې عائشہ صدیقہ رضی الله عنها وایي چې نبی پاک زما په لې کې صریح او ذلقدر شروع په دې کې شخصي د ذلقدر او ما فاته پیاري دی وګړي او هغه نسلم جو په دې ټول مبارکه غره شخصي دی راځي په دې کې زما ورور را روان عبدالرحمن بیمه رسول الله مبارک اشاره وکړه چې شیخ عبدالرحمن ته اشاره وکړه عبدالرحمن لګیا وکړه کې مسواک چې کله عبدالرحمن سے قریب راغی عائشہ صدیقہ وی ما ته نبی پاک اشاره وکړه چې دا مسواک ورراول بیا مې بیا راوړ او بیا ما ته وی چې دا خپل خپل کې د پوس د وضو ودا کې څنګه ما وی خپل خپل کې وضو او بیا وضو پاک وخت او خپل خپل مبارک کې چې تاسو ورو صلی الله عائشہ بی وایي چې زما لږ فضیلتونه دي زه په دې فخر کوم دا بلې بي ته حاصل شوي نه دي یو په غلطو کې دا چې په آخري وخت کې زما او د رضوی پاک د خولي مبارکي ټوکاړي یو دي ځکه د مسواک سره زما ټوکاړي لګېدلي او هغه بیا نبی پاک په خپل خوله مبارکه کې پرېښوده نو هغه ټوکاړي ورسره وکړي او مسواک په دې مبارکه خوله کې وکړي الله ته وګورئ دې د پته ولګېده چې مسواک څومره اهم او مهتم شان عمل دیو علماء دې ته واجب وایي او دا وجه چې په عربو کې دغه تعامل وسوره روان کدی رواني مسواک به وایي کناستي مسواک به وایي قبل الوضوء بعد الوضوء قبل الصلاه بعد الصلاه اصحاب الظواهر بعد الوضوء قبل الوضوء بعد الصلاه قبل الصلاه په هر وخت وایي عرب رواني لاس کې مسواک نیولې لاس کې او موږ چې ډیر ضروري کړی دي هغه نسوار دي دا غوونه به تک شنه توکانی شنه د خولي را بس خاو څنګه وي زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه په دې نسوار په فضیلت کې بخاری کې نصیحت وکړ طالبانو ته او بیا به دوی چې بچو دا نسوار ماچوي سیګریټونه مسکي کوم طالب چې نسوار اچوي یا هغه د خولي له داسې ښه کوي لکه د یوې هفتې مردار منګت کې په خولي کې کوي د یوې هفتې ورته دی ورته په 200 روپو یو کوړی نسوار اخلي او که په 200 روپو یو مسواک واخیسته او ساتي یو کال پورې کیږي را تبلیغیانو باندې ځان لږه ورته واچي ورته په خبره هغه وجې د اعتماد چې تاسو د دې څه نظر ساتي او په دې کې او بیا نقصانونه نن سبا د سره راځي او بیا نقصانونه او د مسواک یو عالم وسو پیدا ذکر او بیا پرې د وسو پیدا یو انګريز خزر یو انګريز کړه دا خزر هم بياتیاو کلونه زیات او سره یې زیات او دوه داسې ځوانان کاري لکه 35 هغه د اخبار والا تاسو کې جلساتو د خصي حضرات پر څه کې دا خزر ورته وایي چې زما د صحت راز په دې کې ده چې زما عمر 80 درسي او زما باډي د ځواني جنې باندې ښکاري ویما په ټول ژوند کې چې تاسو نه ده کړو نه شراب اسلام دین زل سوکاله مخکې دا ډوړه بچکرو د تاسو ټول ته ورکړي په څوک چې جنا نه کوي شراب نشي صحت به ما ودی برابر سړی ته ویلستا خله کې یو مغشر غاقونه ورې په جیدار صحت نظام هضم دغه مسلمانانو یو حکیم یو خبره کړې ده
هغه خو تنګي نه وي د مسلمانانو حکیم محمد یو خبره کړې چې او دغه په خپل کې وایي او دا تاسو ټوکاره بس تاسو دی بدن دی پر شفای ویزه دا نه کې همیشه هم زما بدن روغ راځي دې مسواک پیدا کړي یا هغه راګیدل په دې خپل تحقیق کوي چې دې څومره پیدا یا د مسلمانانو د حکیم کو ډیر لوی طریق کې شوی د مسواک استعمالول او په دې باندې مسلمانانو یو مستقله غزوه کړې ده غزوه نو چې کې اعلان جنگ کې د صحابه تل کفار را رواني مقابله دي او جاسوسي ولې ورشي صحابه وګوري څه کې اثرانه دي مسواک وو جاسوس ورانه وي دا خپل تیر کول او ورتیم خو ځان هغه جنگ صحابه کرام وګټه په دې مسواک وګورئ چې یا مسواک وهلي ابتدا کې باندې یوې ورځ کې برابرې دقت کې ګوتې عمره غټي او بعد کې ورته کېږي خیر ده وهي به ذات عرضن او طولن دواړه او په شپه باندې به وهي ورسره ده قبل الوضوء قبل الصلاه هم راغلي البته په باب د روزه کې صرف مبالغه پکې نشته او کنه ورو بیا مسبحه ګوته دا کوي مقام دی مسواک ورسوا کو له نور اسلام کان یواظب علی نبی پاک په مواظبت کو په استعمال مسواک باندې عند فقده وعند فقده او په وخت د عدم مسواک کې مسواک بنو يعارض بالاصبعين نو بیا به خمو باندې کوله په مصبحه باندې یعنی د مسواک په ځای مصبحه کو استعمالوله لأنه عليه السلام ذكر نبي عليه السلام فعل كذا وعند فقره او په وخت د عدم مسواک يعارض بالاصبع یا بخم مبالغه کې په وخت سره لأنه عليه السلام فعل كذلك ذکر حضور پاک دا رنګي کړی والمضمضه والاستنشاق او دا دواړه هم سنت یو مضمضه یو استنشاق ته استنشاق مولوی صاحب دې ته نه کولی ګوري دې کې څو ماده باندې چلو اول مذهب احمد بن حنبل اسحاق ابن راهوی دوی مذهب دا ده چې مضمضه استنشاق استنشاق د کول ما او په پر اصل استنشاق ډیر ډیر راوستل هغه ولې دا درې ورشيونه په غسل او د دوړو کې پر دا مذهب د احمد ابن حنبل او د اسحاق ابن راهوی ده مضمضه استنشاق پورته اوبر اخر پوزه کې او بیرته سوړول هغه ته استرسال وي دا درې ورکړ یو کول دا دویم کول دا چې مضمضه استنشاق پر استنشاق سوړل دا دواړه په دواړو کې فرق دواړو کې څه معنا وسره او داس دواړو امام شافعي او امام مالک رحمهم الله دې مذهب دا چې دواړه په دواړو کې سنت استنشاق او مضمضه دا په غسل او په اودس دواړو کې سنت دریم مذهب دی احناف وایي چې مضمضه او استنشاق په غسل کې دا فرض او په اودس کې ده سنت او څلورم مذهب دی ابو ثور وایي چې مضمضه فرض ده په دواړو کې استنشاق په دواړو کې مسلمان ورشي دا څوک یو دوار په دوارو کې سنت دي وی عمل مواظبت نبی علیه السلام دا څوک یو دوار په دوارو کې فرض دي هغه چې په امر باندې راغلي دي او مبالغه پکې له شریعه نه ثابت ده مبالغه له شریعه نه او مواظبت او شریعه د امر وی دي ټول نه وجوب او فرضیت کوي څنګه وایي ګورئ او دا څه کې دوه شیونه ذکر یو غسل یو مسح او مضمضه او استنشاق او استنثار وغیرہ ذالک دا ټول ثابت دي په سنت د نبی عليه السلام په باندې راځو یا زیادت راځي خبر وایي په کتابونو خبر غسل کې ولې موږ فرض وایي یا سره موږ او تاسو دا ویلي چې اعضاء بدن درې قسم دي یا هغه چې من جميع الوجوه ظاهر یا هغه چې من جميع الوجوه باطن دي یا هغه چې من وجه ظاهر او من وجه باطن چې کوم اعضاء من جميع الوجوه ظاهر دي یعنی من ظل په غسل کې فرض دي او په اوداسه کې د ټول بدن کې مقام ضرور اندامونه ایجاد حرج نشته او چې کوم من جميع الوجوه باطنی دي نه په غسل کې داري من د څونه پر اوداسه او چې من وجه ظاهر او من وجه باطن دي په غسل کې فرض او په اوداسه کې وجه اوداسه ورته پنځه ځله کېږي کدا فرض کو به حرج دي او غسل کې د جمعې او ځل دي یاري کې حرج نشته نو دا خپل کورږي کدي بند کړ
داخل راغله او کوي کله وکړه صالح دا رنګه پوره او په لحاظه من وجه فاضای ظاهری وکړي او من وجه فاضای نو په غوسر کې دا فرض په سوزګه د سیګری مبالغه کې فتوهرو خزانه پای او خپه پاره ایرا دي چې اعضاء ظاهری سره هغه اعضاء چې من وجه ظاهر دي هغه وي ورته بلې او په داسې کې به څه په دې تاکي ته و چې په څه کې به حرکت کوي او لا حرکت کوي او یوازې ګوره چې په دې مزمزه او استنشاق کې چې بیا 500 سنت راځي شي 500 سنت یوازې په دې مزمزه او استنشاق کې په مزمزه او استنشاق کې ګوره ترتیب اول مزمزه او استنشاق تسلیس درې ضروري تسلیس درې وایو باچو مثلا باندې ورته دي نو تسلیس پکې ده دا شی پکې راغلی او ترتیب پکې ده مبالغه پکې ده مزمزه کې به مبالغه استنشاق کې به مبالغه کوي د ټول کې مبالغه شته که موالات پکې ده تجدید دی اوبو پکې ده نوې اوبو سره پکې دا به تاسو کیفیت مزمزه او استنشاق راشي نبی اعظم عودت وکړ یو ورغوي نه خلی بوزي دوال ته واچو بیا یو ورغوي راخیسته خلی بوزي ته بیا خلی بوزي ته او دام شي وی چې یو ورغوي راخیسته درې واري وبدي نه خلی بوزي ته کیفیت یو داسې د نبی اعظم تبارک و تعالی ځای څنګه ودستو او آخري عمل د مصطفی دا چې د استنشاق لپاره ځان له مای جدي درې واري او د مزمزه لپاره ځان له مای جدي والمزمزه والاستنشاق مزمزه ته تحریک الماء في الفم استنشاق ته جذب الماء الى المنخر وبقوز ته منخر اخري شي دراتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما دعوان كانوا كري على المواظب بطريقه دوام استمرار سره وكيفيتها او كيفيه دې دا امام شافعي رحمه الله عليه فرمایي یو ورته برابر عرب کو د خپل ځوان ته واچي نو ویلا درې ورځوي یو نه خریدا او درې ورځوي کوټه وأي مزمزة ثلاثة مزمزة كدري يأخذ لكل مرة داخل بأفضل لپاره ما جديد نه هو ثم يستنشق یا به استنشاق کوي کوټه توباسي كذلك هم ذكر هو المحكي أمدك حكاية سويدا من وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم لأودات النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحابه کرام تا د نبی پاک د اودات تکشان بیان وکړه او عثمان بن نورین صحابه کرام تا د نبی پاک د اودات تکشان بیان کړ تعلیم د اودات د نبی اسلام ورکاو هغه تکشان دا چې درې ورغوي او به استان له نوې مزمجه لپاره او درې ورغوي د استشاف لپاره او ان شاء الله یو خبره فکر راوړم